الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له فصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا عزیزان و محترم الحمدللہ دا اللہ تبارک و تعالی ډیر لوی احسان دی فضل دی انعام دی چې الله رب العزت په دې مبارک ځای کې او په دې مبارک موقع الله تبارک و تعالی دا راجمع کېدو توفیق راکړو الله رب العزت ته زمنګ دا راتګ زمنګ دا ناستا دا ویل دا اوریدل د خپل رضا ذریعہ وګرځي او زمنګ د ټولو د پاره دی الله تبارک و تعالی د نجات ذریعہ وګرځي الله تبارک و تعالی رضا لوی دولت ته کم عمل کې د رب رضا مخې ته نه زما محترمو هاغه عمل هیڅ نه دی الله تبارک و تعالی فرمای ورضوان من الله اکبر الله رب العزت د رضا نه لوی دولت بن نشته زمنګ دا راتک زمنګ دا ناستا دا ویل دا اوریدل چې په دې کې نیت خالص د الله تبارک و تعالی د رضای چې زمنګ نه زمنګ رب رضا شي الله رضا شو مسله حل ده الله پاک ناراضه دی زما محترمونو کو ټوله دنیا خوشاله ټوله دنیا را سره خو رب ناراضه دی زما محترمو دا ډېر لوی ناکامي ده الله تبارک و تعالی دې موږ د هغه ناکامۍ نه بچ کړي د رمضان المبارک میاش خپل اختتام طرف ته روا ده موږ خوشحالي وو چې چل اختر را روان دی اختر را روان اختر خو به د هغه چای چې چا رب رضا کو چا الله خوشاله کو
او د الله رب العزت د طرف نه د هغه د مغفرت فیصله وشو. یو انسان الله نه دی رضا کړی، الله نه دی خوشاله کړی، د الله بندگی د الله عبادت نه دی کړی، روزي نه دی نیولی، قرآن نه دی راغستی، ذکر نه دی کړی، دعاګانې نه دی غوښتي. د بعضې وخت کې سوچ کوم الله تبارک وتعالی دې موږ د جبرائیل علیه السلام په هغه خیرو کې نه راولي چې هلاک دي شي هغه څوک چې د رمضان میاشت په هغه باندې تېره شوه، د هغه مغفرت ونه شو او نبی علیه الصلاة والسلام پې امین وي. الله دې موږ په هغه خیرو کې نه راولي، موږ خوشحالي وو څه به کېږي زموږ. دا مبارکه میاشت روانه ده، زموږ رب طرف ته رجوع نشته. الله پاک نه غوښته نشته، د قرآن تلاوت نشته. نبی علیه الصلاة والسلام بارکې راځي وی چې کله به د رمضان میاشت راله نبی علیه الصلاة والسلام به بستر راونغښته او ما ته موږ چې روژه راشي نو بسترې له زور ورکو. داسې ده که نه؟ ټوله شپه دغه ته ناست یو او چې څنګه پېشماني وکړو بس کټ ته وخېږو. یو نیم پکې هغه وایي زه خو باړو په روژو پوه هم نه شوم. ته به څه پوه شي؟ شپه دې په ګیمونو کې او ورځ دې په خوب کې. یاره وایي بس سهار پېشماني وکړم او وده شم، بس ماسپښین را پاسم، ماسپښین مونځ کړی جو، بس د هغې نه وروسته بیا کټ ته خېږي او مازدیګر راوځي جو داسې بازار ته یو پله بل پله چې دوی کوي الله اکبر خبره ختم. عزیزانو الله تبارک وتعالی دا مبارک میاشت موږ له راکړې وه، د الله رب العزت ډېر لوی انعام دی. پکار دا دی چې انسان الله تبارک وتعالی طرف ته رجوع کی، الله تبارک وتعالی بندګۍ ته غاړه کی. او بیا الله تبارک وتعالی داسې مواقع ما تعالی په لاس راکړي. انس رضی الله عنه بارک راضي وی چې کله به د قرآن ختم کو کنه و خپل اهل خانه به ټول راوغوښتو، راجمع به یې کړو لکه څنګه چې قاري صاحب موږ ټول راغوښتي. پرې دعا کې موږ سره شریک شي. دا ډېر مبارک وختونه دي، خو د سرو قدر د زرګر سره. زرګر خو حاله ورشه که نه، هغه یو لویه کپړه ځان ته داسې خوره کړي لاندې او لګیا دي کالې جوړوي، هغه هار جوړوي او والۍ جوړوي. دا کپړه یې ولې غوړوله؟ هغه ته پته دی چې بهی د سرو قیمت 5-6 لکه روپۍ دی. نو که دا دومره خس دا دومره ذره زما نه پرېوته که نه، دا زما ډېر لوی تاوان دی. هغه ته قیمت معلوم دی. الله دې موږ معاف کړي، موږ سره د دین قدر نشته. څنګه چې مولوي صاحب خبره وکړه مخکې امام لګیا دی قرآن وایي، وروسته موږ ډډې والي. یوازې دلته نه، په هر جومات کې دا مسله ده، قدر نشته. دا د چا کلام دی، دا د چا وینا ده، دا د چا خبرې دي. الله تبارک وتعالی دې په موږ کې د دین قدر پیدا کړي. ډېره لویه خزانه ده، ډېر لوی دولت دی. عزیزانو خبره مې دا کوله ډېر مبارک مواقع دي. د ختم قرآن په موقع باندې راجمع کېدو، د دعاګانو اهتمام کول، الله پاک نو غوښتو ځان دپاره، امت دپاره، ملک دپاره، کور دپاره، مشران کشران څومره ژوندي دي څومره مړي دي د هغوی دپاره دعاګانې غوښتو. داسې مواقع الله تبارک وتعالی موږ له راکړي. په دې د الله پاک شکر ادا کړو. ډېر خلک داسې و د رمضان په انتظار و، رمضان میاشت به راځي موږ به روژې نیسو، موږ به تراویح کوو، موږ به ختمونه کوو. خو دا میاشت د هغوی په قسمت کې مقدر کې نه وه، نن د خاورو لاندې پراته دي.
دا الله رب العزت ما تعالی یو موقع راکړه، دا معمولی سیز نه دی، ګوره یاد ساتئ. او بیا دا چې کومه عشره روانه ده، اخري عشره، دا د برکتونو د رحمتونو د الله رب العزت د طرف نه انوارات د راورېدو مواقع دي، مبارک شپې ورځې دي. په دې کې الله تبارک وتعالی طرف ته متوجه کېدو. نو عرض مې دا دی، دا څومره کمی چې زمونږ پرې 45 ورځو کې شوی دی که نه، پرې 3 ورځو کې دا کمی پوره کړو، دا کمی پوره کړو. په غوښتو کې زمونږ نه کمی دی، تلاوت کې کمی دی، منځونو کې کمی دی. او دا کمی ولې کېږي زما محترمو؟ د هغې بنیادي وجه دا په زړه کې دنده هغه محبت نشته، هغه مینه نشته، هغه عشق نشته. د الله کور له موږ وخت نه ورکو، قرآن له وخت نه ورکو، مانځه له وخت نه ورکو، څه له ورکو؟ د دنیا د هر کار دپاره موږ سره ټیم نشته، د قرآن دپاره ټیم نشته. نو عزیزانو مبارک عشره ده. نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام صحابه هغوی به په دې کې څومره د الله تبارک وتعالی طرف ته متوجه وو، څومره دعاګانې به هغې غوښتې، څومره به الله تبارک وتعالی ته جړه وه، د الله نه به فریاد وه. او من خپل حالاتو ته وګورو زما محترمو، څنګه روان یو، په کوم طرف روان یو؟ د سترګې نه یو اوښکه لاړه نه شي، یو اوښکه په زړه کې خفګان را نه شي، او ښه مطمئن یو، ښه خوشحاله یو، ښه خروس کو، دا پته نشته چې بھئی رب رضا دی که ناراضه دی. الله پاک راضي کېږي زما محترمو په حکم پوره کولو سره. څوک د الله تبارک وتعالی په احکاماتو باندې ژوند تیری، یاد ساتئ، تور دی که سپین دی، خان دی او که نواب دی، مالدار دی او که غریب دی، غریب دی یا که امیر دی، څه شته او که نشته، خدای د الله تبارک وتعالی په نس کامیاب دی، کامیاب. څوک رب نه پیژني، څوک جماعت نه پیژني، څوک قرآن نه پیژني، څوک دین نه پیژني، که خان دی د هغه خانی به ځان لئ، ملک دی د هغه ملکي به ځان لئ، بادشاه دی د هغه بادشاهت به ځان لئ. د الله په نزد د هغې هېڅ قدر نشته. یاد ساتئ، د انسان قیمت چې لګي که نه، د انسان قیمت هغه په اوصافو باندې لګي. الله پاک ته چې کوم صفات مطلوب دي، هغه صفات که په ده کې راله که نه، بلال حبشي د رنګ نه تور، خو الله پاک ته چې کوم صفات مطلوب و هغه صفات په هغه کې وو. الله تعالی کوم ځای ته ورسه؟ ابو لهب د رنګ نه سور سپین دی، او د نبی علیه السلام تره دی، پردی سړی نه دی، خو هغه صفات پکې نشته، ناکامه شو. اوس دا مبارک وختونه، دا مبارکه میاشت، دا صفات په ځان کې پیدا کړو. زمونږ اورېدو، زمونږ کاته، زمونږ سوچ، زمونږ وینا، داسې نه چې ټول ورځ روژې نیسو او هېڅ راته هم میلاو نشي. لکه د نبي علیه السلام حدیث دی، ډېر روژه نیونکي داسې دي چې د لوږې یا د تندې نه سوا ورته هېڅ هم نه میلاویږي. دا ولې؟ روژه یې نیولي یا په حرامو ماته کې، یا غیبت او چغلۍ او دروغه په دغې کې اخته. یاد ساتئ، یوازې د چای ډوډۍ خبره خو نه ده چې ته وایې زه چای ډوډۍ نه کوم زما روژه ده، خفه کېږو به نه. زما خوله څنګه چلیږي، زما غوږونه اورېده څنګه کوي، زما سترګې کاته څنګه کوي، زما دماغ سوچ څنګه کوي، آیا روژه دې ته وایي؟ نو هغه صفات په ځان کې راوست. یاد ساتئ، موږ مسلمانان یو. مسلمان چې دی که نه، دی به آزاد ژوند نه تېروي، دی به د رب حکم ته ګوري چې ما ته د الله پاک د طرف نه څه حکم دی.
زما اورېدو، زما کاتو، زما سوچ، زما وینا دا به زما د خپلې مرضۍ نه وي. نو په دا مبارکه میاشت چې ده که نه دا ځان د بدلولو میاشت ده. یاد ساتئ په دې میاشت کې ګورئ که په دې میاشت کې کم عمل انسان شروع کو الله رب العزت به ورله د کال 12 میاشتې توفیق ورکوي، عادت به جوړ شي. یو سړی 5 وخته جمعات ته راغی په دې مبارکه میاشت کې، الله پاک عادت جوړ کړي، بیا د روژې نه پس به هم انشاءالله راځي. یو خو دا ناس څومره ملګري چې دی ټول دا نیت وکړي چې یوازې د رمضان خبره نه ده، د روژې خبره نه ده، انشاءالله چې کوجه شو نو بیا به هم راځو، بیا به هم جوماتونه آباد. دا د روژې برکت دی چې کم عمل دی شروع که الله تبارک وتعالی به په هغې کې برکت شي. او چې د کم څیز نه دی ځان صبر که که نه، د کم ګناه نه دی ځان وساتو، ځان دی بچ کو، د الله نه دی وغوښته. یاد ساتئ انسان کمزوری دی، انسان کمزوری دی، الله نه وغواړو یا الله په ما کې دا ګناه ده، زما اورېده صحیح نه دي، زما کاته صحیح نه دي، زما د خولې چوڼ صحیح نه دی، خوله مې غلطه استعمالیږي، په غیبت کې ما، په چغلۍ کې ما، په دروغو کې ما، په کنځلو کې، یا الله ما د دې ګناه نه صبر کړي. نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث دی روزدار دعا د روژه ماتي په وخت کې قبلیږي. موږ کوم ځای غواړو؟ خفه کېږو به نه ګورې، موږ ټول د یو باغ مولی یو، زموږ د ټولو یو حل دی. د روژه ماتي ټیم شي، هغه پکوړې کوم ځای کې پرتې دي، هغه اوبه راوړې، هغه شربت کوم ځای کې پروت و، ما د بازار نه دا شی راوړې وه، دا نه دي کړي او دا نه دي کړي او دا نه دي کړي، په هغه زنانو غریبانو موږ قیامت راوستي. د روژه ماتي په ټایم کې پکار دا د انسان الله پاک طرف ته متوجه شي، دا د دعا ټایم دی، دا د غوښتو ټایم دی. نو موږ د دعا په ټایم کې زموږ بیا په ګډو وډو سر شي، دا سیده که نه ده. یاد ساتئ کمه دانه چې ستا په قسمت کې ده هغه دانه پردې خلک څه کوي، ستا پلار هم نشي خوړی. د شربت کم ګوټ چې ستا په قسمت کې دی هغه د دنیا هر څوک چیرې د زمانې بادشاه دی ولې نه هغه هم نشي ګوټ نشي کولی. په داسې وختونو کې الله پاک طرف ته متوجه کېدو، د دعاګانو اهتمام کول، د شپې پاسېدو، د دعاګانو اهتمام کول، مونځ کول. پښمني ته خو الحمدلله موږ ټول پاسو، پکاردار سړی 19 منټه مخکې پاسي، اودسو کې 2 رکعاته مونځو کې دعا وغواړي، ځان د پاره، کور د پاره، چمګاوڼ د پاره، علاقې د پاره، خصوصا ملک د پاره، د ټولي دنیا د مسلمانانو د پاره. یاد ساتئ د الله فرماندیزه نه وي، الله دروغ نه وي. ومن اصدق من الله قیلا، د الله نه غټ رښتونی بل نشته دی. الله تعالی فرمایي ادعوني ادعوني ادعوني، زمانه غواړئ زه به یې در کومه. خفه کېږو به نه ګورې ښه، نن موږ د دنیا د خلکو نه ښه په مینه غواړو، د وزیرانو د مشرانو په چوکاټ باندې ولاړ یو، د هغه دروازه هر وخت ټکو چې دا زما MNA MPA صاحب دی ماله به څه راکړي، خو د رب دربار له نه راځو، رب ته لاس نه اوچتو چې ربه زما دا حاجت ته معلوم دی، زما دا ضرورت ته د خپلو خزانو نه پوره کړي، ما د غیرو د دروازو نه وساتي، ما د غیرو د محتاجۍ نه وساتي. یاد ساتئ موږ کې غوښته نشته او خفه کېږو به نه ګورې. حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه به فرمایل که غوښته زده کوئ که نه وي د ماشوم نه زده کوئ، د ماشوم نه، وړوکې ماشوم نه هغه چې د مور لمن ونیسي که نه، چې د هغې نه یې د 10 روپۍ نه وصول کړي که نه، نو پرېږدي نه، مور یې په څپېړو وهي، قهرېږي ورته، خو دې بچي ته پته راکړه ماله دا دسه راکوي که نه، دا مور به یې راکوي، بل څوک یې نه راکوي. داسې ده که نه؟ که د هغې سره خپلې نه د بل چا نه یې رالي، خو چې اوس دی غلی شي. موږ د رب نه غواړو نه. عزیزانو اخري عشره ده او بیا نن 20مه شپه ده، 20مه شپه. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي وی شب قدر دا د اخري عشرې په ناتقي شپو کې تلاش کوئ، 21مه، 23مه، 25مه، 20مه، یو کم 30مه. نن 20مه شپه ده، هېڅ پته نه لګي. او یاد ساتئ کم سړی چې په تلاش کي که نه، هغه بیا شپو ته نه ګوري، هغه دې ته نه ګوري چې راځه نن 20مه ده نن یې غواړم او نن 30مه ده نن نه غواړم، نه، هغه بیا هر وخت غواړي، هر وخت غواړي. الله دې موږ کې د غوښتو صفت پیدا کړي
نو ټول د دې خبرې اهتمام وکړو، د دعاګانو اهتمام کول، د الله نه غوښتو. او بل دا زما محترمو د خپلو رجوع او د خپلو اعمالو خاص کر د هغې حفاظت کول. زمونږ وروڼه بیګان لړ شي بار ملک ته، دوبۍ ته، ملیشیا ته، سعودي ته، بار 2 لکه 3 لکه 4 لکه روپۍ تنهایی، خو چې پاکستان ته راځي نو 3-4 لکه نشي راوړي. چې لاک تنهایی کنه نو 50,000 پکې هم نشي بچت کولی. پیسې تی لګي، ګټل آسان دي خو د پیسو بچ کول ګران دي. داسې ده که نه؟ همدغه شان زما محترمو نیکي کول آسان دي خو د نیکۍ دا بچ کول نه دي، دا ګوره ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. انسان به ډېر اعمال وکړي خو د دې ژبې د لاسه، د بد اخلاقۍ د لاسه به د هغه ټول اعمال ضایع شي. اخلاق به یې خرابي، معاملات به یې خرابي، ټول اعمال به یې دغسې لړ شي. د قیامت په ورځ به خلک راپاسي، څوک به یې په څپېړه والي، د چا به یې پیسې خوړلي، د چا به یې ځمکه لاندې کړي، چا ته به یې کنځل کړي. حقداران به راپاسي، د سره خو پیسې نشته، نو سره ځمکه شته، نه ونه شته، نه بوټی شته، نه ګاډی شته، هېڅ هم نشته. د دې نیکۍ به ټولې په هغې تقسیم شي. دی به د پردو ګناهونو سره جهنم ته راولي. عزیزانو، خپلو اخلاقو باندې ډېره خواري پکار ده. نن د دې ژبې د لاسه خفه کېږو به نه، د دې ژبې د لاسه نن رور د رور نه تنګ دی، نن پلار د زوی نه تنګ دی، نن ګاونډي د ګاونډي نه تنګ شوی دی د دې ژبې د لاسه. نن موږ پلار ته په کم نظر وګورو، خفه کېږو به نه ګورې. نن موږ مور ته په کم نظر وګورو. مور او پلار دعاګانې کوي، ربه زما د ماشوم لوی کړي، ربه زما د ماشوم لوی کړي. او چې نه یي تاسو ټولو ته پته ده، په ډاکټرانو نه یي، په طبیبانو نه یي، په حکیمانو نه یي، په مولیانو نه یي، په دمګرو نه یي، په پیرانو نه یي، په ټوله دنیا ګرځي چې چل زما اولاد نشته. او چې د رب فیصله وشي او الله رحم وکړي او الله رب العزت ورله بچی ورکړي، نو بیا هغه وړوکې شان بچی دا د مور او پلار ورسره څومره مینه، د هغه سره څومره خواري کوي، هغه ماشوم لویږي. چې کله زلمی شي که نه او په مټ کې زور راشي او وځي مزدورۍ ته، ملک دنده یا بار، نو بیا خفه کېږو به نه. ګوره زما دا خبرې کېدای شي لوکړې ترخي، بیا خپلې ښځې ته ټلیفون کوي خو مور او پلار ته ټلیفون نه کوي. دا کمۍ من کې پرتې دي. ولې د خپلې ښځې سره بیا په ګڼټو لګیایي، خو مور ته 15 منټو له ټلیفون نه کوي، پلار سره 15 منټه دې خبرې نه کوي. او چې دی بیا مزدوري وکړي د بار نه را روان شي او سره وړي که نه، نو بیا ښځې له ورکوي خو مور او پلار له نه ورکوي. دی بیا د پلار نه پیسې پټوي، دی بیا د مور نه پیسې پټوي. دا کمی موږ کې پروت دی. عزیزانو، د مور او پلار قدر وکړو. مور او پلار ډېره لویه خزانه ده، ډېره لویه خزانه ده، ډېر لوی دولت دی، لوی دولت دی. انسان بیا ارمان کوي، بیا څه په لاس نه راځي، د چا مور او پلار ژوندي د هغې قدر وکړو. دنیا نه تلي وفاتي، د هغې دپاره دعاګانې غوښتو، د مور او پلار نه ګورې خیرې مه اخلئ. دا خبره یاد ساتئ، د مور او پلار د ازار نه ځان ساتل. بیا د روژې په دې مبارکه میاشت کې که لاس یې درپسې اوچت که که نه، نو ګورې بیا به ګورې حالات به دې ډېر ګډوډي. بعضې کسي یو کس و، زما مور او پلار هغې ماله څه کړي دي، خفه کېږو به نه. دا نن چې موږ وایي کشران زموږ خبره نه مني، دا د مور او پلار ګناه دی. سوال نه پیدا کېږي چې ستا کشر ستا خبره ونه مني. کشر ولې خبره نه مني؟ مور او پلار هغې ته ادب نه ښودی. ما په دې خپلو غوږونو اورېدلي، مور یې ناسته ده، 2 بچي ناست دي
دواړه ماشومان یو بل ته لګیاري د مور کنځل کوي. اوس دا مور ورسره ناسته ده، پکار ده چې د دواړو نه یو یو تم وي، سپېړه وله ورکړي، لښته وله ورکړي. د مور او د پلار په مخ کې بچي یو بل ته کنځل کوي، مور او پلار یې څه نه وي. دا ګناه د بچو دی که د مور او پلار دی؟ د مور او پلار ګناه دی. عزیزانو په خپلو کشرانو باندې نظر ساتل. نن ګورې دا کشر کول خفه کېږو نه، ډېر بل طرف ته روان دي. ډېر عجیبه دور راغلی، عجیبه دور راغلی، ډېر د نشو دور دی، د نشو دور دی. ماښام کې زمونږ چرګ کور ته رانشي که نه، چرګو نو موږ په چم ګاونډ کې تپوس کو، زمونږ یو سره چرګه وه، زمونږ یو سپینه چرګه وه، هغه خو دلته نه ده راغلي، وایي نه ده راغلي. ولې ځوان زلمی زوی د هغه به پته نه لګي، د شپې په 12 بجې، په 1 بجه، په 2 بجې راځي او پلار یې تپوس نه کوي بچې چېرته تللی دی. سبا بیا منګولې مروړي. دا د مور او پلار حق دی، دا د مور او پلار ذمواري ده. په کشرانو باندې نظر ساتل دا دوی له پکار دي. او یاد ساتئ زما والد صاحب الله تعالی دې وبخي، هغه به فرمایل وی د بچی کمیس، د زوی کمیس چې د پلار د کمیس سره یو شان شو کنه، بیا په دعاګانو به کېږي، په وهلو بیا نه کېږي. بیا که ته یې وهې که نه نو ګورې الټه کېږي د باندې، بیا به دې ډبوي د سیده که نه، بیا به خو پیزان وایي، بیا به صرف په دعاګانو کېږي. لخته چې تنکۍ که نه نو دا تاویږي، او چې دا کلکه شي او وچه شي دا بیا نه تاویږي، دا بیا ماتېږي. په کشرانو نظر ساتل، هغې ته ادب ښوول، ویناو ته کول، سپېړه ورکول. یاد ساتئ سپېړه ورکول، خیرې نه کول. اکثر د زنانو دا عادت یې خیرې کوي. ماشوم بچی دی څه وایي؟ وی خدای دې ملا ماته کا، کوي که نه کوي؟ خدای دې تنکې خښ کا. هغه ماشوم دی الله رب العزت پسې بیماري راولي، په کټ کې پروت دی، ځنکدنې دی، اخیري وخت دی، دا مور ته بیا د کټ سر ته ناست دی، بیا ژاړي، بیا چغې وباسي. ولې د خیرې کولی؟ د ټولو خدمت کې دا عرض دی زما محترمو، مبارک وختونه دي. په خپلو کشرانو، په خپلو مشرانو، په خپلو همزولو، په خپل چمګاونډ، په هر چا باندې نظر ساتل پکار دي. د خپلې معاشرې اصلاح پکار ده. بعضې وخت کې یو کس مثال د کینسري، د هغه یو کس د لاسه ټوله معاشره هغه ګډوډه شي. دا زموږ حق جوړېږي، زموږ حق جوړېږي. پروس کال روژه کې ایسوچو سے موږ راوغوښتو، دا خطبه یې ټول راوغوښتو، وي تاسو دا وینا وکړئ چې لږ دا کشران په دې باندې نظر ساتئ چې اخوا دې خوا ډېر نه ګرځي. دا زموږ حق جوړېږي. دې دپاره زما محترمو د ځان فکر کول، د ټول امت فکر کول، او د الله پاک نه دعاګانې غوښتو. خاص کر اخري عشره ده، 20مه شپه ده، د شپې پاسو الله ته وجاړو، د الله نه وغواړو، د دعاګانو اهتمام وکړو، خپل ګناهونه رب ته مخې ته کړو. ما کې کوم ګناه دی که نه هغه تاسو ته نه دی معلوم، او که په تاسو کې څه ګناه وي که نه هغه ما ته نه دی معلوم. داسې ده که نه، هر سړي ته خپل ګناه معلوم دی، خپل جرم هر چا ته معلوم دی چې د شپې پاسي الله تعالی سوچت کې ربه په ما کې دا ګناه پرته ده، زما اوریدل غلط دي، زما کاته غلط دي، زما وینا غلطه ده، زما معاملات ټیک نه دي، زما اخلاق ټیک نه دي، ربه ته راته معافي وکړي. انشاءالله ټول به اهتمام کوو که نه که خیرې جي؟ د خپلو منځونو م اهتمام کول، د قرآن د تلاوتو م اهتمام کول، د دعاګانو م اهتمام کول زما محترمو دا ډېر ضروري دي. بیا یا نصیب 2027 راځي او د رمضان میاشت راځي، هیڅ پته نه لګي. پروس کال ډېر خلکو څه کال نشته دی، او د 2027 رمضان راشي، په من کې به څوک یو څوک به نه. دې دپاره دا موقع دا د لاسه ضایع نه کړو. الله تبارک وتعالی دې زموږ د ټولو دا ناسته، دا ویل، دا اورېدل، دا د زموږ د ټولو دپاره د نجات ذریعه وګرځوي. الله تعالی دې د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوان الحمدلله رب